د دوی د پریس کانفرنس مطلب دا و چې په ضلع کوروم کې د ډیرو کوششونو ډیرو منډو نه بعد په ضلع کوروم کې امن قایم شوی دی، خو بیګا بیا د اهل تشیخ طرف نه د صحابه په شان کې گستاخی شوي دي، تصویرونه او ویډیوز اپلوډ شوي دي. نوجوانان اهلسنت حکومت یو وخت نه دا مطالبه کوي که چیرې دوی ته کورمې کې دایمي امن په قور وي، دوی غواړي چې په کورمې کې د امن وي، نو دغو ګستاخانو چې کومه د حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق په شان کې ګستاخي کړي دي، دا د ونیوی شي، دوی ته د سزای موت ورکړی شي. او په دې سره سره په پریس کانفرنس کې د مختلفو کلو د مختلفو علاقو نوجوانان او شمولیت کړی او ګډون کړی او دوی درې ورځې ټیم ورکړ حکومت ته، که چیرې درو ورځو کې دوی کاروايي نه وکړه نو دوی به نور خلک نور نوجوانان هم راغونډوي او یو مزاحمتي مظاهره به کوي او د خلکو ته به ښیي او په دې دوی دا ویره هم څرګنده کړې دي څو کیدای شي بیا د کورمې امن متاثر شي.